نشته دی ستاسو او وروسته کاکا را روان دی وي هو کذاب دا زما وراره دی زه یې پېژنم دی دروغجن دی ګورې دروغجن دی یو دا حدیث راځي بل وایي چې دا هغه ویل چې دا مجنون دا لیونی دی نعوذ بالله لیونی دی بلکې راځي چې بعض خلکو د مکې چې کوم دوران هلکانو په کاڼو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشتو په دې لا اله الا الله باندې په کاڼو باندې ویشتو څوک به چې اصغي ورته اچول او چا ویل چې کنځلې ورته کولې په چغه چغه باندې خو دغه وخت کې چې کله دا کافران ابو لهب پرنګي د عتبه پرنګي ولید پرنګي د دې پرنګي بدبختان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب کوي دروغجن ورته وایي کاڼي ورباندې ولي کنځل ورته کوي هغه خلک خو یو طرف ته دي خو دوم دې زمانه کې چې د رسول الله د 140 کالو دی د 240 کالو دی د 340 کالو دی هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مکې په ښار په لاره به روان وم نو کاڼو به ماته ویل چې السلام علیک یا رسول الله کاڼو به ورته ویل السلام علیک یا رسول الله الله په قرآن مجید کې فرمایي چې بعضې انسانان د ځناورانو نه بدتره دي ځناورانو نه بدتره دي او الله اسلام دا فرمایي چې کاڼو کې ایمانداره کاڼي شته چې د الله د یېرې نه هغې سینه چوي سمندر ته روان شي چینې ته نه روان شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه وخت کې چې دې ما باندې کاڼي ویشته او دې ما باندې کاڼي راویشتې کنځلې راته کول خو چې په لاره به تېرېدم نو کاڼو به راته ویل چې السلام علیک یا رسول الله هغه کاڼي مې زه اوس هم پېژنم او دا هغه وخت چې بیبي خدیجه فرمایي چې ما ورته پاس نه کته چې اوښان کوم ولاړ دي هغه ټول ورته په سجده باندې به وو اوښان ورته په سجده باندې دي چیلې ورته بیبي خدیجه فرمایي چې چیلې به ورته سجدې کولې هغه وخت کې او دا هغه وخت چې جبرائیل علیه السلام هر وخت سهار ماښام راځي په رسول الله باندې د الله جل شانه له طرف نه سلامونه رالیږي نو په دې باندې هغه تکلیفونه به څه تکلیف وي د کاڼو به څه تکلیف وي د کنځلو به څه تکلیف وي یعنې د محبت او د عشق چې کوم رسول الله سره کړی دی د هغې په مقابله کې دا کاڼي دا کنځلې